په خوب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت کولو دپاره یو بهترین او اسان عمل. مسلمانانو ورونو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت کول دا د هر مسلمان نارینه، زنانه، ماشوم، بوډا غرض دا چې د هر انسان، د هر مسلمان، د هر امتی د زندګۍ یو غټ ارمان، یو غټ ارزو وي. نو دې دپاره قسم عملونه دي. خو دا نن چې کوم عمل تاسو ته زه بیانوم دا د یو ډېر غټ عالم زمونږ استاسو په اکابرینو کې شمارېږي او زمونږ استاسو په اکابرینو کې تیر شوی یو ډېر بهترین، یو ډېر غټ عالم، یو ډېر غټ شیخ العرب والعجم جناب حضرت مولانا حسین احمد المدنی رحمه الله تعالی. د هغه یو اسان عمل دی چې هغه بیان کړی دی. هغه فرمایي چې د کم مسلمان په زړه کې دا آرزو وي، دا تمنا وي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت چې دی دا په خوب کې وکم، نو هغه د دغه اسان عمل وکړي. او چونکې نن د جمعې شپه ده او دا عمل هم د جمعې په شپه کېږي، نو هر مسلمان ته پکار دی چې دا اسان عمل وکړي. انتهایی مختصر او اسان عمل دی، تاسو ته بیانومه. هغه فرمایي وی د جمعې په شپه چې کله تاسو د ماسخوتن مونځ وکئ او خوب طرف ته تاسو نږدې شئ، کله چې تاسو ویده کېږئ په دغه وخت کې تاسو 2 رکعاته نفل مونځ وکئ او په دې 2 رکعاته نفل مونځ کې د هر رکعت لکه اولنی رکعت دی وکړو سورې فاتحه دی وویله، د دې نه بعد سورې اخلاص چې دی 25 مرتبه ووایه، بیا په دویم رکعت کې هم 25 مرتبه سورې اخلاص ووایه د سورې فاتحې نه پس. بیا چې کله سلام دی واړولو نو د هغې نه پس دا درود ووایه، صلی الله علی النبی الامی، صلی الله علی النبی الامی. دا ووایه تقریبا 1000 مرتبه. او دا په داسې حالت کې وایه چې ته خپلې بسترې طرف ته ځې او په دې حالت کې تا ته خوب راشي او په دې حالت کې تو وده شي. نو وی انشاءالله العظیم د یوې هفتې نه واخله تر را روانې هفتې پورې چې ستا د عمل جاری وي، الله رب العزت به تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار اقدس دا په خوب کې در نصیب کړي. نو لہذا د هر مسلمان تمنا وي، د هر مسلمان دا خواهش وي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکم. نو لہذا دا اسان عمل دی، خپله هم وکئ او د نورو ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.